औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शपक नबी नंबर आयत दे 96। इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नासी लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। द सूरह आल इमरान पर 30वीं आयतों के अल्लाह तबारक व तआला द यहूदियानो द हगी खराबी जिक्र उकड़लो چې कम د هغوی په سوچ کې या د هغوی په مذهبي سوچ کې کم خرابې او واغه خرابې د ظاهر پرستی والو د تورات اصل تعلیمات چې د کوم مقصد داو چې د هغه سره د هغه وخت د خلکو اصلاح وشي، تزکیه نفس وشي او د الله او د هغه وخت د پیغمبرانو صحیح اطاعت وکي. لیکن د هغه دور چې کم اهل کتابو هغوی د هغه وخت تعلیمات د ظاهر پرستی په تور باندې اختیار کړي وو، لیکن د هغه دین یا د الله د طرفه چې کم تعلیمات به نازلېدل د هغه شاته به چې کم حکمت او فلسفه وا هغه به هغوی شاته گزار کړي وا. د دې وجه نه الله رب العالمین هغوی ته بیا هغه د نیکی تعبیر هم او خودلو چې نیکی څه شي ته وي، او بیا ته الله تبارک وتعالى دا خبره هم وکړه چې تاسو دا کومه دعوه کوي د نیکی نسبت چې کوم سيزونو ته کوي دا د تورات تعلیمات نری که تاسو دا په تورات کې ثابتولای شئ نو راوړئ تورات او تلاوت د هغیو کې که تاسو په خپل دعوه کې رښتونی وي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د اهل کتاب سره د يهوديانو سره د نصاراو سره طویل مکالمه مناظره وشوله او په غټو خبرو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم موقف د هغوی د پاسه ثابت شو، لیکن هغوی تسلیمول نه د ضد د وجنه د عناد د وجنه یا د دنیاوی مفاد د خطرې د وجنه نو هغوی په دې وړو خبرو کې تنگول شروع کړل او د هغوی فوکس د غټو خبرو نه تاو شو د وړو خبرو طرف ته. او په هغه کې پیرنۍ خبره دا وا چې تاسو وای چې موږ د دین ابراهیمی پیروکار یو مسلمانان، لیکن ابراهیم علی السلام خو په خپل ځان باندې دوه وخه حرام کړي او تاسو دوه وخه خوري. نو هغه اعتراض هم وته الله تبارک وتعالى د قران د آیاتونو په ذریعه ختم کړو چې نه دا تاسو غلط فهمی ده. په تورات کې هم د څه حکم نشته ده اده دوغ د وخه چې کم د بندش خبره ده هغه د یعقوب علیه السلام پورې محدود خبره وا یا په هغه وخت پورې محدود خبره وا یا هغه د یعقوب علیه السلام د ځان د لپاره د پرهیز حکمت عملی وا یا د یعقوب علیه السلام د نظر د وجه نه هغه بندش شو. هغه الهي حکم نو تاسو د دې تړون د ابراهيم عليه السلام سره چې کوي دا په بے بنیاد انداز سره کوي. تورات د دې طرف ته هیڅ اشاره نه راکړي نه په دې خبره کړي دا. بیا غي دویم اعتراض داو چې نن کوم دا تلاوت د آیت مو ولستلو هغه داو چې په مسلمانانو باندې اعتراض وکړلو چې وګوره بیت المقدس د شروع قبله پاتې شوی دا او تاسو د خانه کعبه طرف ته مونږ کوي، وګورئ تاسو د الهي ترتیب نه هټ کر روان یې. نو الله تبارک وتعالى ته په دې آیت کې هغه تشویش هم ختم کړلو چې د بیت المقدس نه مخکې د بیت الله تعمیر شوی دی، د بیت المقدس نه مخکې د بیت الله تعمیر شوی دی. دعوه تاسو غلطه ده، يهوديانو تاسو دعوه غلطه ده ځکه چې الله تبارک وتعالى د آدم علیه السلام په ذریعه سره بیت الله تعمیر کړو په اول ځل باندې. او محققین علما لیکي چې راغې نه سلويخ کاله پس آدم علیه السلام د بیت المقدس تعمیر وکړلو. دوانه آدم علیه السلام تعمیر کړي خو په مینس کې سلويخ کاله ګیپ وو. بیا د نوح علیه السلام په زمانه کې غټ طوفان راغی نو د هغه سره بیت الله او بیت المقدس دوانه زیر آب راغلل او د هغه عمارتونه خراب شول. نو بیا د بیت الله تعمیر ابراهیم علیه السلام وکړلو او د بیت المقدس تعمیر د یو روایت مطابق حضرت یحیی علیه السلام کړی دی. خو د دې تطبیق دار چې یحیی علیه السلام دغه تعمیر جزوی تور باندې وکړ، یو کوټه جوړه کړله. زکریا علیه السلام داغه نه پس بیا د هغه تعمیر یعقوب علیه السلام په کردار ادا کړی دی او بیا د هغه تعمیر
داوود علیه السلام او بیا په غټ حیثیت کې سليمان علیه السلام فائنل د هغه تعمیر کړي دي. نو دا تعمیر د بیت المقدس د بیت الله نه بعد شوی د ساسو دا داوا غلطه ده چې پیرنې کور او عبادت خانه د الله د طرفه هغه بیت المقدس نه پیرنې بیت الله پاتې شوی ده. نو الله تبارک وتعالى دا وضاحت په دې آیتونو کې کړی دی او دا غوي چې کوم د اعتراض او د هغه جواب الله تبارک وتعالى کړی دی. اصل کې دا هغه شی وو چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم هر یو مکالمه کامیاب شوله نو هغه ذهني تور باندې ګډ وډ شول یعنی پینیک شانت شول. نو بیا په وړو خبرو کې اعتراضات لټول. الله تبارک وتعالى دا غي وړو اعتراضات هم جوابات کړی دي چې دوی سره څه دلیل پاتې نشي چې زموږ کنفیوژن اوس هم باقی دی. نو دا هغه د غټ اعتراض نواله تر وړو کې پورې الله وضاحت کړی دی هغه اتمام حجت په کړی دی. که اوس هم تاسو نه تسلیمېږئ نو بیا تاسو مزل د جهنم په طرف باندې دی. بسم الله الرحمن الرحیم. ان اول بیت بشک اولنې کور وزع للناس چې وضع کړی شوی او جوړ شوی او للناس د خلقو لپاره للذي خامخ غو ببکته په مکه کې مبارکن چې هغه ډیر مبارک وو. ببکه د مکې لپاره لفظ د بکې هم استعمال شوی دی د مکې لفظ هم استعمال شوی دی. مفسرین فرمایي او د لغت ماهرین چې د مکې لفظي مطلب لیټرل مینینګ دا دی نوم د انسان په بدن کې چې کوم نوم دی کنه دغه شانتي الله تبارک وتعالى په دې خطه د زمکه باندې بالکل په میډل کې چې څنګه د انسان په جسم کې پمباینس کې نوم واقع دی دغه شانتي په جنوب او مغرب او شمال د ټولو پر مینس کې سلور اطراف په مینس کې مکه واقع ده. د په دې نسبت سره وتا مکه ویل کیږي. او یو تعبیر دا هم دی چې څنګه د نوم په ذریعه سره الله تبارک وتعالى انسان ته ماشوم ته ابتدایي تور باندې غذا ورکوي چې کله د پریګننسي په دوران کې ماشوم د مور په خېټه کې وي نو د دې خوراک اهتمام الله تبارک وتعالى په دې لار باندې کوي. همدغه شانتي د دې مقام نه مونږ ته روحاني غذا ملاويږي یا مونږ ته ملاویدل شروع شوي دي په دې نسبت سره ورته مکه ویل کیږي. یو دا بکه ورته ولې ویل کیږي بکه متعلق د دې لفظي مطلب عرب دا کوي چې بکه سټ تاویدو ته ویل کیږي یا سټ ماتېدلو لویل کیږي. نو څه مطلب چې کوم مالدار دی او که غریب دی که ادنا دی او که اعلی دی هغه په دې طرف باندې سټ تاوي د عبادت په ټایم کې چاته د اختیار نشي چې زه مالدار یم زما قبله بدله ده او د غریب ستا قبله بدله ده. هر یو کس به دې طرف ته سټ تاوي. یا د بکه مطلب دا سټ ماتول چې کله ابرهه په دې مقام باندې حمله وکړه نو الله تبارک وتعالى د ابابیل په ذریعه سره د هر یو ابابیل په خوله کې او په دوانو پنجو کې بدرې وړ کانی وو. د یو روایت مطابق وي د مسعود د دانی په مقدار باندې بو خو باغی الله دومره قدرت پیدا کو چې داغه ټیم کم په هزارو تعداد باندې مشتمل لخر د ابرهو داغه سټونه په الله مات کړیو. په دې نسبت سره وتا بکه ویل کیږي سټ ماتې دلوتا. اچھا ببکتا په مکه کې مبارکن چې ډیر مبارک زیده وهدل للعالمین او زید هدایت دې د پاره د عالم فيه پدې مکه کې آیتنا فيه پدې کې آیاتنا هغه علامی دي نخې دي بیناتنا خکارا پدې کې علامی دي پدې مقام کې خکارا. یو تسره مقام ابراهیم اغزید او درېدو د ابراهیم علی السلام چې کله ابراهیم علی السلام تعمیر د خانقاوي کولو نو په یو غټه باندې به درېدلو په یو غټه باندې نو په هغه غټه باندې ابراهیم علی السلام د خپل ناب جوړ شوی او مفسرین لیکي چې دا غټه د مقام ابراهیم مخکې د خانقاوي سره بالکل په خوا کې و خو چې کله د آبادی زیاتېدله آبادی نو داغه وخت عرب حکمرانانو دا فیصله وکړه چې د دې معتمرینو یا د زیارت کوونکو د سہولت د لپاره د موږ لک سپیس نور کریټ کو چې دا طواف په اسانۍ سره کیږي او مخکې بالکل په صف کې دا چسپا وا
نو هر یو کس هم په ورتلو، هر یو کس به پرش جوړ کړو. نو دوی د هغې ځینه داسې لرې کړلو او په دې مخصوص خول کې را بند کړل او لږ شانتې سپیس هم پکې جوړ کړلو. نو دې ته مقام ابراهیم ویل کېږي. په دې ځي باندې به د تعمیر د بیت الله یا د خانه کعبې په وخت ابراهیم علیه السلام ودرېدلو او هغه ناپ د خپو د ابراهیم علیه السلام پې جوړ شوی دی. اسماعیل السلام به ګټې ورکولې. دلته کې 2 رکعاته کول په روایتو کې راغلي دي. اچھا ومن دخله او څوک چې داخل شو دیتا کانا آمنا شو په امن کې ولله او د الله د پاره یعنی د الله د حکم د تعمیل د پاره یا د الله د رضا د پاره علی الناس په خلکو باندې حج البیت هغه حج د بیت الله دی. پچا باندې من استطاع الیه سبیلا څوک چې طاقت لري دیتا د تګ راتګ یعنی چې چا سره د دې تګ راتګ طاقت وي پاغي باندې بیا حج فرض دی. د دې نه مراد دا دی چې یو کس سره دومره مالیت وي چې هغه په آنا جان ټیکټ هم کولی شي تګ راتګ هم کولی شي. ټیک شو. او هغه خپل چې کوم زیر کفالت افراد دي ښځه ده بچي دي نابالغه د هغوی د پاره دومره پرې خودی شي چې د دې د غیر موجودګۍ په صورت کې هغه سوال د جوړ نشي هغه فقر ته او مشکل سره واقع نشي. او دا الته کې هم چې څومره ټایم تیری خپل اخراجات په خپل سپورټ کولی شي چې التم سوال نه کوي. نو دا کنډیشنز چې کم کس پچا باندې دا مکمل راځي نو هغه بیا استطاعت د حج لري. په دې صورت کې چې دا حج نه کوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا دې باره کې سخت وعید کړی کدا د يهودیت په مرګ باندې مري او کدا نصرانیت په مرګ باندې مري. داغه په باره کې دا چې دا مؤمن په حیثیت سره نشي مړ کېدلی. چې یو کس مؤمن مسلمان وي او استطاعت وي هغه به حج د بیت الله خامخا کوي. خو په دې کې را شرایط لازم دي. صرف تګ لازمي نه دی چې ته دا وایې چې یاره لاړ به شمه فریضه به پوره کما د هغې سره نه بس الله روزي رسان هم دی او الله اسباب مهیا کوونکی هم دی. دا ځان ته تکلیف ورکولی دا ذهني طور باندې خپلو بچو ته هم تکلیف ورکولی. په دې کې استطاعت کې جمهور مفسرین دا وایي چې تګ راتګ هلته کې د سټې اخراجات او ستا په غیر موجودګۍ کې ستا د بچو اخراجات دا ستا سره وي دا ته سپورټ کولی شي نو بیا ته لاړ شه بیا ته استطاعت والی که نه په دې کې یو هم کمی وي نو بیا ته د استطاعت والا نه. بسم الله الرحمن الرحیم ومن کفر او چا چې انکار وکړلو فإن الله بشک الله غنی بے پروا دی عن العالمین د عالمنا یعنی الله ته د تاسو د عبادت ضرورت نشته دی. ستاسو د عبادت په صورت کې د الله په مرتبه کې خدا نه خاصه نه زیاتواله راځي نه کمی راځي چې الله څنګه شان عظیم لري هغه د همیشنه او تر ابده پورې بوي. لیکن دا کمال چاته په ملاويږي انسان ته په ملاويږي د الله په خزانه کې په سکمیږي یا زیاتیږي نه. صدق الله العظیم. په د خانه کعبه په بحث کې موږ د بیت المقدس ذکر هم وکړلو. د بیت المقدس د تعمیر متعلق متا ستو ویل چې دا آدم علی السلام انیشلی کړی دی د کعبه د تعمیر نه 40 کاله پس بیا د هغې تعمیر خراب شو د طوفان نوح په وخت کې نو بیا یو څو انبیاو پکې کردار لوبولی دی. یعقوب علیه السلام نوم هم شته زکریا علیه السلام نوم هم شته د داود علیه السلام نوم هم شته خو د دې دریو پیغمبرانو کارونه هغه جزوي طور باندې وو. او بیا سلیمان علیه السلام دې ته مکمل هغه سټرکچر ورکړی دی چې کومه ډانچه مکمله جوړه شوې ده. او د عمر فاروق رضی الله عنه په ټیم کې بیت المقدس آزاد شوی وو. بیت المقدس آزاد شوی وو تر 1966 پورې آزاد وو. په 1967 کې بیا يهوديانو هغه په خپل قبضه کې راوستلو دا غي نفس وسه پورې واپس په قبضه کې دی. 1966 پورې آزاد وو 67 کې دا بیا د يهوديانو په قبضه کې واپس راغی او زمونږ د دې امت په ډیوریشن کې د عمر فاروق رضی الله عنه په ټایم کې بیت المقدس آزاد شوی د نسوارانه. بسم الله الرحمن الرحیم. یاره د دې اوس واضح جواب زما په ذهن کې نشته دی
زه به کوشش کوم سبا به وایم په دې لاجیک باندې زما ذهن چته نه اتلې چې یو هغه بل په دې کې اشاره دا ملاویږي چې د الله تبارک وتعالى کوم د دین د اسلام دی دا مخصوص علاقې پورې نه دا بس دا به علمگیر وي دا به سرایت کوي دا به خوريږي په دې کې په ظاهر باندې خو یو اشاره داشته نه په هر حال زه وګورم چې مفسرین په دې باندې سوي ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحیم ان اول بیت بشکا اولنه کور وزع للناس چې جوړ کړی شوی او د خلکو د عبادت د پاره للذي خامقه ببکه مبارکن په مکه کې چې ډیر مبارک زیاده وهدل للعالمین او زید هدایت د غستو د عالم د پاره فيه پدې کې آیات اغنخ دي بینات واضحه مقام ابراهیم یوتی اغا مقام ابراهیم دی ومن دخله کان امنا سوچ داخل شو دی تاغه پامن کې شو ولله علی الناس او د الله د رضا د حصول لپاره په خلکو باندې حج البیت اغا حج د بیت الله دی من استطاع علی سبیلا سوچ طاقت لري دی ته د لارې د مزل د تګ ومن کفر او چا چې انکار وکړو فإن الله بشک الله غنی لا بے پروا دی عن العالمین د عالمنا د مخلوقاتنا صدق الله العظیم د دین امن مراد دا دی چې انسان دې ته داخل شي کنه نو انسان ته هم څوک ضرر نه رسي او انسان به بل مخلوق ته ضرر نه رسي هر یو